صلاة التطوع على الدوام دي نفلی منځونه په دابه په دې کې اس قسم اختلاف نشته چې نفل په دابه کولی شي چې کوم خواږه مخې کولی شي البته بعضې فقهاو لیکلي دي چې تکبیر تحریمه وکړي کوشش وکړي چې مخ ته قبلې ته یا چې دی خامخ شو او څوک پکې دا شرط نه لګوي حیث ما تقم دی کې چې د دابې په توجه وکړه ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مقر عن الزهري عن ابن عمرو رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على مراد ته ګوره ترجمه الباب شارح او غرضولا التتسوع دي کې هو يصلي مطلق دي او ترجمه الباب شارح امام بخاري کې دینه مراد نوافل دي شابه د قبل روایت کې براشي خپلا چې کو دې دبا د فرض لپاره راحلین ها او دې مناسبت سره د په سفر کې کړی دي ها په حضر کې ضرورت تدافع نشته ها یو وی تر متعلق میں کلام کړی ها وفي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن كنان قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يصلي على السجدة على الذين يصلون في يوم وذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ضرب اليد بالمكتوبة وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن عمرو عن بن عمرو بن جعفر عن ابن ابي عامر بن ربيعه عن عبد الله بن ربيعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى يسبح نفل بيت او نقل التعبير فتسبحوا ذكرتي مشتمل بتسبيحات كثيره وذنا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك غير مشهود اذا غرا وقال لي فحدثني يونس عن هشام قال كان الله يصلي على تعليم من الليل وهو مساكن الله يبارك غور فروا بين الله وتشبيه اكثر نفلي مزبها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على نفلي مزبها دین ابي معلومه اذا ویتر دا ګور نه خلدي سنت دي لیکن ما تاسو ته ویلو یاد دي ما څه ویلو ما وی چې هم دې مال شبهه پیدا کړه دا څه قسم روایت چې نو بیا خو ما فرض وته ولی ځکه چې نبی په جون کې چې نه دی پرې او دا قضا حکم یې کړی چې قضا به کې قضا د نفلونی د سننونی او د فرض وي وشي په او نور دلایل من د تویل او ترمذی کې ان شاء الله نن را روان دي ها محمد بن عبد الرحمن بن سلمان قال حدثني ابو بكر بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حياته نحو المسجد اذا يصلي مكرا دی وی ما اشاره دې تر چې کوم شی غیر معقول اللحم دی دا جسد خو پاک دی دا حمار ولا پاک ده رسول الله مبارک دې په تاسو سورلي کې نو پات نشو او سوالله سره چې باندې حمار ستړي شي ولا تروري جامو سره خامخا لګي او مو مخکوي دی ورادم شي چې بغیر د کته نه په حمار شي کړي نو کته چې لکه دا خلق مولد ده د لحمنا او د وینې ناغه نجاسه ده نو دا ضرورت دی دا د ضرورت لپاره نو په حمار د پاسه هم کول شي معقول اللحم وي او غیر معقول هغه ثواب عموما معقول اللحم او د تاس ډیر شوی دي هم معقول اللحم او هم ډیر شوی دي هم معقول اللحم لو څه شي وبه حدثنا احمد بن حدثنا حسن حدثنا قال الكبر يصلي على حمار وجهه يسجد للجميع عن يسار الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله عنه رواه ابن سعد عن جابر عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا صلوات دا سنن او حکم دي په سفر کې نو بعض حضرات تکر دي زمانه بعض رڼا والا هغه وی چې ساقط دي نه ای مار بعد سقوط قول نه کوي البته دا چې د نفس سنت مؤکده او حکم نفل لها د سنن مؤکده او حکم چاله لا نفل لها نو بهتر درځي هغه نوافل چې هغه مختص دي او اوقات سره لکه تحیه المسجد شو مثلا تحیه الوضو شو مثلا دام زمون یا مخ کې رستو حکم نفل لها البته صورت فجر ته مستثنا دي هغه هم اقصى په خپل تاکید پاتې ای کې روایت مضبوط ستړي اطلاق
نو به ضرورت باندې پرې دی بس حکم یې د نفل شنو به ضرورت باندې پرې دی چې پرې نه دی او که ضرورت او باران او کلیوا ګاډي درته نو درې او جلسته بیا خیر پرې خو دی شابته وإن قال حدثنا يوم بن سليمان قال حدثني نوح قال حدثني عمر بن محمد أن أخبرنا عن حدث وقال رضي الله عنه وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستكبر عن السماء وقال الله تعالى عجيب هذا ذكر ابن عمر رواية مسترد دخا دلتوي ما صحبت کړي فلم عرب يسبح في السفر سفر کې نفل نه دي کړي او وختي بدنه ثابت شو دا مخکې روایت صدر ثابت شو وی ک نبی رسول الله مې نه ویلي چې نه دي کلمه باندې وکړي نو په یوه په خبره دغه ثابت دی وا ترمذی کې بخاری کو نه کړل عبد الله بن عمر وګوره مخکې ته وګوره هغه مخکې وګوره د یونس روایت عن ابن شهاب پیدا لیکو قال ابن عمر وكان ثم يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها نجابت مختلف دي او یا بده کې حد دغه تقدیر په پکې کتاب فلم اره يسبح دائما کله پرې خېم دي ها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شبه وحفص بن علي قال حدثني ابي انه من عبد الله رضي الله عنه عن يقول سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينزل في سفر على حكمه او زیاتې به نه په سفر کې په دوه رکعاتو دا رنګي ابو بکر او عمر او عثمان دا چا روایت دی عبد الله بن عمر لک خبر کاوه چې د سفر کې د دوه رکعاتو زیات نه دي کړی د سفر مو سفر دوه رکعات نه ته مخکې سنت کړی نو ویګه ترمذی راوړل لګون ترمذی راوړل ترمذی ترمذی کې نوافل او باب راوړل رستو دی بالکل څه وایي تاسو سره کومه یو ستاو به زبر کوم ځای کې کوم ځای دا به ستایي کوم ځای کې ابواب السفر کې خو دې او کنه زماره کې ماته ځای نه دی ابواب السفر کې تاسو له دغه دی تاسو پیږي په خبره پیدا مو وتقي کې ورخه ان ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها څنګه ترمذی کې دی اوس هم دې کې راواله وا دې کې راواله وا هم دې کې رسول الله شاه د محمد ابن حميد محاربي روایت یو سفر استور پسې لاړ محمد ابن حميد محاربي روایت باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين للمغرب همدغه کې باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين یو حدیث مخکې پیدا وکړو همدغه خلاصي پیدا اي کسری ورا عن ابن عمر ودي وانت قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين تسكت ثابت شو كده بعدها ركعتين نكري وسلام ابي اسوي وصليت معه في والعشر ركعتين ولم يصلي بعدها شيء والمغرب في الحضر والسفر لا برابر فصلاه 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر ويوتر النهار وبعدها ركعتين ما خامته نو څنګه ابن عمر وایي چې نه دی کړی او د دې په خبره باندې ته دلیل دا ورپسې شه نو دا د روایت په دې باب کې مستریب دی مولانا صاحب
لو سر پسې شا فمن تواصل تفرق غير من الصلاة وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم نفلی هغه کې خو نفلی نه دی کته امام بخاری دا وایي چې دا سنت پکې مکو مخکې تو نفلی کا واجب خبردار چې کوم نفلی دی کې ودا نه کې او دا غیر ابن عمر دلیل تا پیش کما ابن عمر روایت ته دلیل کې پیش کړ ورپسې شا وركع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ركعتين او رکعته د سفر ما وجدا مستثنا دي ها وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر عن ابي هريره قال اخبرنا احدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دل خبر بغیر او مهانه بچا دی نو رسول الله مبارک نور دین وخت یې کړی استطلع في بيته يتصلى 8 ركعات في صلاه الضحى وما رايته صلى صلاه اخف منها اخف ده چې تطویل د قراءت نه دی کړی دا او اذکار مستونه لري نه دی ویلي غیر انه يتم الركوع والسجود وقال لا عبد يونس عن مشاق قال ان عبد الله بن عمرو بن ربيعه ان ابا اخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صباحه بالليل الشبيه صباحه وتذكروا فتسبيحات مشتمله في السفر على ظهر راحله حيث توجهت به اي نوافل كبيره ها وبه قال حدثنا ابو المعنى قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرنا اسلام بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير على قدر احيان يحل الامر براسه وكان عمر يفعله واصحاب الجنه في السفر بين المغرب والعشاء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعد بن عبد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الصلاتين تفصيل ما بين ها يدي جمع بين الصلاتين ما قبل دلائل بيدي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تكشو زي مسويلو ما في فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون زي مسويلو ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه بان تصلى صلاه في وقت صلاه اخرى قالوا من عبد الله بن مسعود روايه فيه ما صلى صلاه قط الا بميقاتها الا صلاتين بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها کوئی په هذا ما دلایل او دا غری دا څور ته ویل کېږي چې کوم ځای کې تقدیم تا جمع راغلی بین الصلاتين ما ویل چې د جمع سوري وي جمع تقدیم او جمع تاخير او بل ول مولانا څه دا مطلق جمع تقایل نو ما سوال کړی ما دې دلیل ویل چې بیا دا ماسپخین او د مازیګر کې جمع کې او د ماخام او د ماسخوتن کې نو دا د ماخام او د ماسخوتن او د ماخام د مازیګر او د ماخام ولې نه کې ٹھیک شو د ساره د ماسپخین ولې نه کې درې ولې نه کې په جمع څلور ولې نه کې پنځو کې ولې نه کې ماسخوتن او سار کې ولې نه کې دې دوه کې ما ویلو چې په دې دوه کې جمع سوري ممکن ده ماخام برستو کې ماسخوتن به مخ کې ٹھیک شو ماسپخین به برستو کې مازیګر به مخ کې او په ماخام او په ماسخوتن کې جمع سوري په مازیګر او ماخام کې جمع سوري ممکن نه ده مې چې د غروب وخت ویږي د ماسخوتن او د ساره کې جمع سوري ممکن نه ده ولی مې چې مکروه وخت دی او د سار او د ماسپخین کې سوري ممکن نه ده چې مهمل وخت دی دریو کې نشي کولای جمع سوري نو مراد د رسول الله مبارک نه جمع سوري هغه په دغه دوه کې ممکن ده بل وخت ممکن نه ده هغه په دریو منځونو تلورو پینځو کې بیا ممکن نه ده نو تفصیل مې ویلې دي او مطلق جمع ګور اسو قائل نه دي ها جماهیر ائمه ثلاثه قائل دي هغه څه علت ګرځي هغه سفر نمبر 1 دویم څه ماتوار او دریم څه شه دي مہاراج لو سر پسې یجمعو ګور صرف ظهر عصر بلکې نشي چیرته روایت کې ثابت نه کې یجمعو بین العصر والمغرب او يجعل بين المغرب والفجر ويجمع بين الفجر والظهر نشي سوري په مراد د رسول الله مبارک سوري په کې سوري کول نشي او دریو کې سوري نشي کول حالانکه سہولت خدا دې سخت یې نیوي او سفر دې جهاد درې او دې تلور په بيزو پتن پیدا کان علی ری او یجمع بین جمع سوري مراد او شاته به خپل معنا کوي چې تاسو یاد ها هغه شفقت ثاني او د مستانه وخت مشترک ګڼي ها ایا په دې کې نه عارف متاوي چې هغه رضی الله عنه فرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم او صلی الله علیه وسلم جمع سوري مراد
حتى يوم الذي بجاء أن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرج وشاء الله أن يكون ذلك عن ابن عباس عن أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أدنى من شبك جمع بين النبي والنساء اذان في سفر متعلق تفصيل ما ویلې وکړه که بهتر د اختلاف په کې اقامت کو ثابت دي وبه قال حدثنا ابو مالك قال حدثنا شيبان الذي قال حدثنا سلمان بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ولك يؤخر دا خپل وخت اخر کې کوي کله دا زموږ دلیل شو کنه يؤخر ويقدمه فلقد بين حدث وبين بينها وبين الرجال فلكن كان سبحانه وتعالى يقول من عبد سيد من يؤتي بالمغرب فيصلي البغمات دليل داشي يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس للدرن بيتير دير كام حتى يقيم عليها درن ولا تير اشاره دي ته چې وخت خارج شي د مغرب کنه اخر کې کړی ها کله کله دا څه کړی تلوانه دا سنت پرې ما خو چې حکم نه خپل راغلی ها وخير هذا عبد الله بن عمر روایت نو په باب د نفل او د سننو کې د روایت څه دي مسترد دي ها مرات سے سبق سے تان رتګه شو او ما کې تیر شو سفر دیکھو یہ حدیث تفق کې د خبره باسانه شي سفر به شروع کو مخکې د زوال نه نو اخر الظهر ده به منذرستو کو الى وقت القصر عصر الى قرب وقت العصر ثم يجمع بينهما جمع سوري فاذا ذاقت او چې زوال بو نفس به سفر شروع کو صلى الظهر اصبحت به کو ثم راکبه نو ما دیګره وسره ورته جمع جائز وا چې مسبقین صلی الظهر ثم راکبه نو باید چې جمع کې وسره نماز ذکر کنه د مسبقین وخت کې بل سره نه کوي نه پېښه په زوال نه وخت کې سفر شروع کو مسبقین به رسټو کو ذکر سره به جمع کو یعنی یو په اخر کې بل پاول کې او کله سفر به نو شروع کړي نو مسبقین به او په روان شو نو ما ذکر ولې سره په جمع جائز ده وګورئ ورپسې شاه ما ویلو چې قیام فرض او نفل قوادن کول شي فرض نه او په فرض کې له عذرین لکه شابه بس مولانا سے تاسو خیالي دې کې ما د تویدو کې مون جالسن امام څنګه دې تیر شوی امام مالک سے په جالس په سر نه مون صحیح قائل نه دي لا یا امن بعدی جالسان هغه حدیث هغه مستدل ما په ترمذی کې دا حدیث ځای البته قوم ټول بیماران دي نو بیا کول شي او د شافعی ته دا خطا شوما د احمد ابن حنبل په نسبت باندې د امام پناس تموس کوي اقتدا او پیسې د قوم هم جالسي اگر که غیر معذوري او زمونږ ور شافعی ته په امام ناشتي قوم بولا دا احمد دلیل شو قوم ته وکړي لیکن زمونږ ور شافعی ته مستدل اغلی چې مراد وفات کې نبی رسول الله پناس تموس کو او قوم ولا او صاحب بخاری کوي چې انما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حدثنا زهير بن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لنا فجئنا فدخلنا من وضوء فعبد الله فصلينا بعض قال إذا جاء الإمام يؤذن به فقد يقال فقد اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا رسول الله قال حدثنا عن ابي هريره عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ان خلقنا ابو سعيد قال سمعت عن حدثنا عن ابي هريره وكان مصدر قال رسول الله ما بصورة تبواسير بماري ولدا
سوال مې وکړ عليه السلام نه صلات رجل قاعدا بإن صلى قائما فأنزله ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مستجعا فله نصف أجر القائم دا په ترمذي کې تیر استاد وچاره ما به تیر اعتراض کړو ما څه ویل ما وی چې اوسړې په ناس تموس کې او دی بیماری دا پورا ثواب لیکل کی حدیث ته تراړو کیا دي مدینه مو څه جواب کو یا دا محمول دی پنافلو کیا محمول دی پنافلو نافلو کې اولا افضل دی پناستنیم دی او په استجاره اغلی دی پنافلو او یادا چې د دې نه هغه سره مراد دی چې دې پناستا عذر منذ ولا سید مشقت سره کولا پناستا ولا جایز دی بیمار دی غریب بیمار دی پناستا جایز او مشقت سره کولا کوي ډاکټر دې کولا مکه خو دې بیا بنا غافل شي یا دا بل هغه څوک دی چې دې په وناسته نشي کولی وشي په د لفملاسته مون جایز دی او مشخص سره په ناسته کوي دا ناسته هغه د ملاسته راغی نه ځان دی یا په نفل محمود یا دا جواب مې وکړ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن عن الارم بن مريم عن ابو معمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قال صلى الله عليه وسلم قال لهم مثل الإسلام وقال لهم مثل أهل الإسلام قال صلى على جنبه بالكل وقال بذلك على أن حول الناس بالحق والحق كان وجهه لیکن ففرض کې قدرت قبله سنو بل په منځ علماء لیکي دی عادت کوي او دا د موږ فائدې دا دغه وخت مل شو ذمه فارغه ده ها انا بالله يعني ابراهيم رضي الله عنه على حدث ابن المكتب عن جبر الثاني ولا رحمه الله عنه الله تعالى قال كانت في بواد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تقدم فقال إذا تقدم فقال جنبي وما قبله تکهم ہمارا تکبری مولا سے دا پتہ میں ذکر ویلې مې دو صورت یو صورت دا دی چې دا څه سم دی د مړي د لمبولم دا دو صورت دی چې دا سم دی او شمال ته سر کې او جنوب ته کې او مخ ته کې او مې راجح کم یو دی خپل قبله ته کې او سر داسې کې او سر ځان له چت کې شبا كما ما بقي وقال نشان من ربنا كما يقال وصحيح ايضا وبه قال حدثنا ابو بكر بن حدثنا عن هشام بن عمر عن ابي عائشه رضي الله عنها انها اخبرته انها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل كانت تقوم حتى احسننا وكان يقرا قال حتى اذا ان يركع فقال بابا سيد يو دل سرويس په ولاړوي رکوع به ولاړ نه وکړه وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابراهيم عن عبد الله بن يزيد وابي عمرو بن عبد الله عن عبد الرحمن عن انه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتجلس في الركوع والجلوس الى رجل نحو ثلاث او کله دا تیم کړی چې سجده د ناشته نه کړی او کله دا سجده یا پات رکوع د ناشته نه کړی په ناشته ټول کړی او کله دا چې ډیر شاته پاتې شي د درېدل دا ولاړ کړی رکوع به دا ولاړ نه کړی ها فقال انا وقال من كان في فوز الحديث عن ابي جلال اذا قال خاتمه د کتاب ته استجاع سره اشاره کوي چې سړی مرشي کنه نو سملی بس خاوره کې سملی بیا پزماکه سملی استجاع ډړې ولګي لکه پښتانه وي ډړې ولګي د خاتمه د کتاب ته اشاره چون تهجد ستویل کېږي معنا لغوي سره ترک الحجود حجود نام توای خو پرې خاوده دا سبب دا مو سبب د ترک د حجود دی څنګه تهجد ورته ویل کېږي او تفاعل کې خاصیت د سلب وکړ سلب حجود لکه باب فعال کې څه دا خو یو شو او په اصطلاح کې صلات نفلی اخر الليل اخر شپه کې چې کوم نفلی منځ کې هغه ته تهجد ویل کېږي ها بعض علما وایي چې دا په نبی رسول الله فرض امت خو اتفاق علماء دي چې نفل دي او په حضور پاک دا فرض ها ومن الليل فتهجد به نافلة لك نافل یوم انا ویدا کوي دا تا د پاره زیاتی فریضه ده فریضه نافله فریضه قاعده او اکثر علما وایي چې نه په نبی رسول الله فرض نو نافله خپل مصطلح معنا مراد ده او کته لک تخصیص نو عموما په نصوصو کې خطاب نبی رسول الله ته کیږي او امت سره طبعا مراد دي چې نافل رسول الله مبارک د پاره شو او امت د پاره شو بس بل خبره سره سورہ کاته نبی رسول الله کړی
پرون ما تفصیل لتا عائشة بي فايز يصلي 4 و3 او کله 6 و3 او کله 8 و3 نو اقل 3 رکعات کړي عموما اکثر اوقاتو کې 8 رکعات تهجد کړي او کله د دې هم زیات کړي دیار لسم ثابت دي پنځل لسم ثابت دي ول لسم ثابت دي نن په ویترو کې راځي دا دې ته تطبیق هم کو بعض علامه عثماني ته به عجیب تطبیق کوي هغه وي 8 رکعات تهجد درې ویتر شو یا والله نو کله د ویترو نه پس 2 رکعات جالسان کړي چې یو تر مرګري کې شو یا الله یو له فارغ شو دا دیارلس او کله دا سکړي دي چې لومبي به شروع کولا نو 2 رکعات به خفیف وکړي نو چا سره هغه 2 خفیف شمیرلې دي چا نو هغه سره نشماره نو یو له شو کنه یا یو مې چې هغه سره نشماره نو یو له چې هغه شماره شو دیارلس او چې 2 رکعات د ویترو نه پس جالسان مسره شماره شو پینځل او سنت د فجر او سره باز علماء شمیرې دي نو شو والله علامه شبیر احمد عثماني دغه وایي چې څوک اتیا دی یو لس هغه عام زیاده چې کومه مقصودی کړي تفصیلات او چې څوک وسره دیار لسیا دی نو د ویترو نه پس 2 رکعات او چې څوک پینځل لسیا دی هغه لومبي 2 رکعات خفیف چې به کول آی صاحب او چې څوک ول لسیا دی رکعتین د فجر مسره حساب دا هغه تطبیق دی او نور علماء وایي چې نه دا په مختلفو حالاتو کې چې یو مسخ نه دی د استراب نشته بهر کې عائشة صدیقه روایت کې استراب شته ځکه هغه اثر کې کولم تیر شو ابل اورل چې ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر الا 11 رکعتا وګوره حصر کې یو لسونه نه زیات او دین یو لسونه زیات ثابت دی نو دی وجه عائشة به روایت پدې کې مختلف دي دا هغه نه یو جواب مادام کړو خاص دوسر پسې شه باب التهجد بالليل وقوله عز وجل الى الليل فهجد به نافلة وبه نافلة لك من 2 معنی درته ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي سليمان قال حدثنا علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت خير السماوات والارض ومن فيهن قائمون كيجي انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت خير السماوات والارض ومن فيهن هذا دعاء استفتاح كده ویل دا دا نفلو کې غوډه استفتاح کې ویل شي او یاره ګوري معصور به اصل کې ځان په کې تقته پیسې جوړي ها انت الحق وما الحق وما الحق وما الحق وما الحق وما محمد صلى الله عليه وسلم حق وما حق يعني وجود ثابت من شك نه ها وإليك أنا وإليك خلقت وإليك أنا تفكر إلى قدر وما أخذت وما أخذت وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك قال سفيان وقال عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الكريم وقال حدثنا علي بن عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا عمرو بن عمرو وحدثنا محمد بن محمود قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا عمرو بن عمرو قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بأن يستنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام تمنوا كتير خوب وينا أو بنبي لهم بيان كم ستبي او د الکم ځوان او جمعه کې وو د کېدم په زمانه د نبی رسول الله کې جمعه نه بعد کوم ځای فرایت په نوم د کتي دوه فرشتي زونی و ذهبا بي لنا فایا متویت غاړه جوړ شو په شان د غاړه توی لکه د پی غاړه چې په هټه جوړای وېدا له قرنان پیجنې ادولرګي ولرګي د پی په غاړه کې د پاسه د چرخ پروتي نو خلک په وبره وباسي دغه د ولرګي پیدا فی حق جهنم کې خلق بعض لوگ په جنت فجعلت اقول اعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك اخر فقال لم ترى ما يري دا خو اصل ته جهنم خایو فقط جهنم لیدل سبب خبرنا ما بیان کړي خو په حبسه فقط هذا حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله خذوا لم يكن لو كان يصلي من الليل يرى ما كده شپې مسکین څخه دا دې دا مطلب نه چې کده شپې مونږ نه کوو کې دوزخ ولي او کده شپې مونږ کې دوزخ باندې دا څنګه ده لاله په زیاتی خبره شو کده شپې مونږ کې څه خبره وکانه بعد لا ينام من الليل الا قليلا شابه فبدون سجن يعني الليل وفي حالتنا بالمعنى فلا أفضل كما تغشقا لو كان يصلي من الليل قال أفضل عبد الله رضي الله عنه وأن أفضل
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عائشة وي یو سجده به 50 آیاتونه ها قال يا تعالى سمعنا وكان صلى الله عليه وسلم يقول على الشيء حتى يأتي المنادي من صلاته وبذلك في المنادي او کو بیماری ونه کی خیر دی نه حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا سفيان يقول بشيء عن جابر قال يحضر النبي عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمع من كل شيء حتى عليه یو قریش یو خدوا ری عورا نموخه عورا بنت حرب ابو سفیان ابن حرب خور غیوی بیزنه مینم یو خدای وی تاخیر قبل شیطان ده آیاذن بالله شیطان جبرئیل یادای قرآن غیر نه پانسو منذونه کو د پوری نزدون आवाज غوړیدا اذ شو الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلع ما قلع بغض المسر ذلك غلط استدي اذا دا قيام الليل فرض من غير ايجاب دی او فرقن فاطمه وعلي ليله للصلاه غير ورغي اور آقا ورغي شابته ومن حدثنا محمد بن مقدم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الله عن يعني بن الحارث عن ابي سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليله فقال سبحان الله ما أنزل لك من الفتن ما لا أنزل من القرآن سر نازل شو فتنه او خزانه د هغه فتنه ولید الازمایشون عذابونه دي په حق خذو کیو ځکه او هغه رحمتونه په خدمت یو کې صواحب الحجاره تو بلاش فوټو والا پاتې نه خذ مراد ته امهات المؤمنین دي څو کې را پاتې دا اورې چې کوم بیبي وخی ټولې پاتې معلومه کیدا چې ایجاب نه لګل کني بیا به ذات نه بیا به خودي خامخا کول دا به خامخا کول او پته ولګی چې د دنیا د فتنو د بچوالي او د رحمت د حصول ذرایع او هغه د صلوات الليل دي یا رب کاسیه فی الدنیا تیر شوی عاریه فی الاخره مراد دنیا ظاهری معنا چې دلته جامع او سره توبر کوي خذو کې ها او یا نفس مراد تا او یا رب کاسیه فی الدنیا اعمال به ویل تبنی اعمالنا وخالی ریا به کړی شابه دا د روبي جو سره مناسبت سره د دې سره مناسبت سره لون کی تصارف وي شروع د شپې لو ته د شپې په وانه ها فقال لا تقل يعني فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتب الله إلا في ذاتان ربنا دعونا فانكر صحيح كل ذلك ولم يكن شيء لا اندینم فرضیت زمان فرضیت وي بیا په نوې د انکار کړو دا تاسو تهجد نه تر فرض پرې دي ها یا په کوم کې نو یو وکړه چې تاسو اصلا شي دلته یا د به دلیل بحث دا څه مو آیا کنه ټیک ته چې پیسې ورکې لاري لیکن اسباب د چا په لاس کې دي بنده چې بنده مسوتن په وخت ودی شي او خوراک کم وخوري د پاسې دوه اسباب مهیا کی ځانته بیا پاسې دی شي کنه او چې ځان دې بلد کنه بیا پاسې قانون دا د دوه سيزونو چې د ځان بلد ته نو دا عادت ګرځي دا قانون ذهن کې باچي بلکې درې سيزونه یو ډوړی چې کم وخت په ډوړی ځان بلد کې چې هغه وخت راشي خوږي کېږي دویم دا د سماعتي چې کوم وخت ځان په لوی د سماعتي بلد ته یا غټي مراد یې څه به خېټه کې راوړل شو دا نظام او دریم د وی خېدو خوب ویخه چې کوم ټیم نظام بلد ته هغه ټیم به خوب دل چې کوم ټیم نظام به کاږي ویخه دا قانون دا تجربه سره تعلق 200% تجربه ځان د کوم مخبلت کې د خوب هغه ټیم به خوب دل او چې کم ټیم نظام په بخیدو بلد کا ټیم به خامخا ویخي نو اسباب ست اختیار کړي دا ولې داسې وي ورپسې انشاء الله ما کې اوسري ټلیفون غیر شپې پاتې دي نه پرونه باندې چاته پوسو کې جمعې باندې نه دا یو څه د دم راته وخای ادم د تاسو یو مې خپې دی جوړې دی یو ټیک دی نه پېښمنی وی پاسم ویښ شم خو پاتې دی نشه دا چې د مخای مې دا څه کار وکړ چې کله ویښ شي نو خپې بدوان راغونډې کې او بلستان له بدا سره تور کې لکه خرڅ پرغه لګي ته ګوره چې پاسې کېږي ته شیطان سره مقابله کې نو شیطان دې کوم دی پرې دی
د چې ویښ شي یاره پاسم که نه ګړی ته ګوټې شته که نه هلته شیطان ورته وي لالو لالو او دې شیطان ته موقع د شیطان او دشمن ته څوک موقع ورکوي چې ته سوچونه کوې او فکرونه کوې نو دشمن ته موقع ورکوې نو دشمن دې کوم ځای پرېږدي نو بیا وکړي شي او چې نه څنګه ویښ شوې او دشمن له موقع دې ور نه کړه شیطان له سوچ مه کوه دا سوچ دشمن له موقع ورکول دا شیطان له موقع ورکول دي سوچ مه کوه چې ویښ شوې بس دقه چل کوه چې دا ما درته دوه خپې راغونډې کړ دفتر له ښه مضبوطه ډاز ورکړه خو چې ګورې څوک درسره ملا څني هسې نه چې دغې کې بستر له طرز ورکړي او څوک در باندې کېږي راوړي او تر یو خلاص پوهېږي حاجي صاحب نو حاصل دا دی حاصل د مسلې دا شو چې ته بستر له لته ورکړه او نیخ پاسه او شیطان له مقام دې له بهترین دم بل نشته یوازې په دمونو کار نه کوي زما زوی مونځ نه کوي که دم راته وښایه نو ما وایي که په دې کار کې د رسول الله مبارک د ټولو منافقینو دپاره دمونه یو مسلمانېدل او د بېلمانځو لپاره به او د کافرو لپاره به دمونه وې او مسلمانېدل دنیا کې د دم فایده ورکوي دا نه چې فایده نه ورکوي خو دنیا دارالاسباب دی او زه مکلف په دې چې خپل اسباب استعمال ډېر خلک داسې چې د جماله به دا وظیفه ونه کوي ډېر خلک وایي زما زوی مونځ نه کوي دا نه کوي زه له دا وظیفه وکړم چې ته ډاکټر له لاس یو دارو ورته ولیکي دارو به مریض خوري که ته به وله خوري بنا به یې خوري نو وظیفه به مه وایي که نه زه وله وایم نو مې چا ناجوړي دارو به ورته خوري چې زوی دې ناجوړي دارو به ورته خوري که په خپله به خوري په خپله به خوري نو چې دارو په خپله خوري نو وظیفه یې په خپله ووایي که نه ته ورسره پاره وظیفې وې دعا وله وکړه داسې دعاګانې شته ویله وکړه دعا وله وکړه وظایف په هر انسان په خپله وي بعضې قمقلو بوډونه لګولي په دې پېښورونو کې وایي استخاره دله کوو راشئ په مونږ استخاره وکړئ نو پیسې دې والي هلکه استخاره کې خو ټول ضمایر دي ان کان هذا الامر خیرا لي في دیني وعاقبة امري ومعیشتي نو هغه ضمایر او ما له ښځې له استخاره وکړه چې ما له ښځه که نه ضمیر دې ځان ته راجع کړه استخاره هغه لکې وایي چې خدای دا ښځه ما لخي امقل خلک نو دا بعضې امور د انسان د خپل عمل سره په خپله تعلق لري ورپسې ښه لږ صبر کوه نو جدلا معنا مې وکړه بې ضرورته بعض ان کان ان مخفف د مستقل نه دیونه بسان لا يدعو العمل او دا به خوښو چې عمل پیو کې دا به خوښو چې پیو کې خو پرې خوده به خشیته په دې وجه چې عمل پیو کې خلق نه په فرض شي په دې کوم خلق په عمل کوي ما څنګه فرض نشي وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى نبي عليه السلام صبحة الضحى ذكر قد اتشر الضحى وإني لأصبحها او ذيكم نقول اخوخي وو وفدي وجه نه کوي بیا به خلق کوي فرض بشي اوس مولانا تبلغ کوي دینه معلومیږي چې عدم فعل دلیل د حرمت نه دی مطلق نبی تم یو کار نه لیکلی او ته کې نه بدعت او تموایا اره عائشه په خپل وای چې نبی علیہ السلام د مون د دوحه نه لیکلی او زه کو نو کوم مطلق د پیغمبر علیہ السلام عدم فعل ته بدعت وای اذا کار زکم بدعت نه بیا عائشه صدیقه داغی په علم کې ها نو رسول الله بارک صبح الضحى کړي او د عائشه په علم کې رسو عائشه ته پته لګېدل رس براشي اوس چې عائشه ته رسو پته لګېدل دا او دې وخت کې عائشه ته پته نه و نو دې کوم رسول الله بارک نه دا کړي پته لګېدل کنه چې متقي عدم فعل دلیل د حرمت نه دی پوهیږي ان عائشه به بیا والے کاو او زمون خلک وي دا نه سم نه دی کړ دې نه دی کړ دې نه دی کړ هلکه نه دی کړی سمانه نه دی کړی او ټیکې نو بدعت شو دې زمانې د بعضې خلک دقه وو دا کار نو سم کړی دی نه نه دی کړی دا بدعت نشو ته ویلې کې دا د عایشې په علم کې صبح الضحى نه ده کړی ولې یو ګورې دا مناظره کې بعضې خلک تاسو تېر باسي په اصول هم ځان کوي دلیل چې څنګه د فعلي نو دلیل د منع د حرمت دی ښه نو که تا هم تپوس وکړي چې نه شم دا کار کړی دی نه دی کړی نو ولې کې نو ته تپوس وکړه چې ته کې که نه کې نه زه خو یې نه کوم
ولې نه کې دلیل سره د حرمت دلیل وایي تا نه دلیل خو ته ولې نه غواړې مناظرې اصول دا تا نه تاسو کې دا کار کړی دی ورو دا خبره پرې دا کار جایز دی که ناجایز تا نه تاسو ابا تا ته وینه څه وایي نه زه نه وایم څه وایه جایز دی که ناجایز نه دا ناجایز دی ولې ناجایز دی دلیل وایه تا ته وایي ولې جایز دی دلیل راوړه نو ته وایې چې ما نه ثبوت دلیل غواړي خو د بره دلیل دی که نه یا لکه پوهېږې که نه دلیل چې څنګه ثبوت یې څه لپاره وي بلې لپاره نو ته وایې چې دا نه دی جایزه نو دلیل دې سره دې سره نه دی کړی ماشاءالله نه دی کړی دلیل د بله دی د عایشه په خپله وایي چې رسول الله مبارک دوحه نه ده کړو دی کو تاسو دلیل وښایه محرم چې مه کوه دا کار سلیمان ته پرې ده کوم تپوس وکړه وایي مولي د مقبره کې تلاوت جایز ده که نه دی اگر چې زمونږ امام صاحب ورته ناجایز وي اختلاف پکې شته زمونږ امام صاحب ناجایز وي امام ابو یوسف ورته جایز وي خو خیر ما ورته وی ولې دلته یو سړی وي چې مقبره کې تاسو تلاوت کوئ دا جایز نه دی او که جدي دلیل راوړه مې ساده سړیا دعوا وکړه دلیل څه نه غواړي چې هغه وایي جایز نه دی ته ورته ووایه دلیل راوړه نو دعوا نه کوي دلیل تا نه غواړي نو زمونږ دا سادهګان وایي د دې څه دلیل د دې څه دلیل دعوا وکړه چې جایز نه دی او دلیل تا نه غواړي چې د جواز راوړه چې تا دعوا د عدم جواز په حاصل نه ته دلیل ته ما خو دعوا نه کړې تا وکړه تا دعوا وکړه چې دا جایز نه دی راوړه دلیل کوم دی نبی صاحب ویلي چې په قرآن کې تلاوت نه کوي شبه خیمت یو قول فعل صریح مرفوع دلیل وکړه شبه نو څو خایه کنه دعوا خو ما نه کړه کنه اعتراض خو تا په ما وکړه دعوا خو تا د ما نه وکړه ته دلیل ولې نه وایې چې ما نه غواړې دا د مناظرې اصول دي ښه چې پتا یو سړی اعتراض چې فوراً ته یو ټک تپوس وکړي ستا دې کې سره ده بس ستا دې کې سره ده دفاعي پوزیشن کې چاته لاړ نشي مناظرې اصول دا دي په خپل ته موږ مناظره کوله د مناظرې اصول دا دي چې دفاعي پوزیشن کې به چاته دفاعي د دې غرضه کې اقدام کوه اقدام کې به ته کامیابېږي چې تا دا هغه وایي چې دا شی خو جایز نه دی ولې کې نو ته ورو دعوت تا وکړه دلیل وخایه بس دفاع ته واچوه دلیل به هغه سره نه ته دلیل وخایه اوس سړیه بېوقوفه دعوت تا وکړه دلیل ما نه غواړې چې تا دا وکړه جایز نه دی نو خاطر دلیل به ته راوړې او دلیل چې څنګه د حرمت وي د ثبوت وي د نفي وي د حلي د حرمت دلیل راوړه شبه دلیل د په شل کاله کې نشي پیدا کولی د دغې خلقو دا جوابو مه کوله د دوی غټ دلیل دا دی چې دا رسول الله مبارک نه دی کړی نه دی کړی ځکه ناجایز نه دی کړی ځکه ناجایز نه دی کړی ځکه ناجایز نو عایشه نه پوهېږي رسول الله مبارک دا کار نه دی کړی او یې دی کوم پوهېږې په خبره دا کار رسول الله مبارک نه دی کړی زه کوم ولې هغه د حکمت د وجې نه دی کړی یو حکمت دی دلته وخو چې که زه کوم نو فرض کېږي په امت نو بعضې امور رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه دی کړی خو ظاهره مطلب خو نه دی چې ته به نه کوې پوهېږي په خبره که نه پوهېږي نو دا دلیل د پیغمبر مبارک یو کار نه کول چا بسې دلیل د منع د حرمت نه دی چې دا د ممنوع وي او دا د حرام وي البته که ته وایې چې بدعت څه ته وایي بدعت تعریف د پېژندنې نظام دی را جوړ کړی دی بدعت څه ته ویل کېږي چې یو نوی کار وکړي او دین قوي وګرځي د دین حصې وګرځي ته دا ثابت که رسول الله مبارک نه دی نو اله بیا بدعت کوي او داسې د دنیا کارونه د کومه زه مثال په طور دې وخت کې مونځ کوم زه 11 بجې مونځ کومه په دې خاص ټیم په رسول الله مبارک دا مونځ نه دی کړی که ما ووایي چې نه دقه 11 کې کړی دی ځکه د کوم نه بدعت شو که ته په دې نیت کې چې په دا طریقه د رسول الله مبارک نه ثابت دی او د دین ستا د که نه کوم په ما نکیر راځي نو بدعت شو او که په دې نیت یې نه کې څه نشته تاسو پوهېږئ په خبره لمخ كده مولانا وبه خلقتنا مصالح بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي هشام عن عروه بن زبير عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على سعيد بن بكر فقال لقال من انس فقال لك حاجه فقد وانا انس قال لا يستحق ان ما بين اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح على مساله قال الرجل الذي فاطر ان يكون يقول اليكم ان اني خشيتم ان يكون عليكم الله كثيرا الله باب النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تنام قدمه وقال عائشة رضي الله عنها حتى تكبر قدمه دامرا شخصي مبارکی وہ پڑھ سے دلی ہاں
وفي كمان شقات وفي كلام أبو عن كلام بلان يعني كلام يقول من الذي يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول من قبل كل حدث يقدره أو كان ويقول أبدا يكون ويقاتل أول ثم التكليف كه ربنا عند الحديث ومن حدثنا علي بن ابي قال حدثنا جميعا قال حدثنا ربي ان عبد او اكثره عن عبد الله بن عمرو بن عبد الله عنه وعن اكثره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن صلاه الله صلى داود وعن يمين الله بن ابي داود وعن نسبه يكون سلطه بين وسلطه يوما ويكثر يوما ومن حدثنا عبد الله قال عن جبر فدغه مسله کې ګورې د ابو یوسف قول مستابه دي ښا اون څه دلایل شته نبی رسول الله په مخبره کې تلاوت کړي دا مشهور حدیث دی د نبی رسول الله چې څوک مړی وشي نو سرتا دا ګور ثابت حدیث دی ښا د بقره او اخر کې د بقره اخر او فوت د بقره اخر اول کې د بقره اول ثم عفقم نه ورپسې قال سمع الله قال سمع رسول الله قال عائشة رضي الله عنها وعن ابي هريرة قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذان كل ما كان يقول فاكم الى سمع الله اگر چې دغه بیزاوی بول کوم حدیث اورلې دي چې کومه طریقه مخبره کې دا وایي نو څه چل کېږي ټول عذاب پرشي دا موضوع دی یا په معلم په مخبره لاندې ټول عذاب ختم شي دا موضوع دی لو قصيشة وبه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو الحسن عن الاشعري قال اذا سمعت فقام صلى وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابي سلمة رضي الله عنه قال ما أشبه السحرة عندي إلى أن لم تعلم إلا نائم فأخذت السحرة حتى صدت الضحى وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا رب قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن إلا نائما نائم نمرات مستجعان لیکن مولانا صاحب ورې په دې باب کې ټول د عائشې صدیقې روایت مختلف دي ورې مختلف دي دلته وایي ما ندي منتهام سحر عندي الا نائما داسې ده کنه او مخکې عائشې سوي وایي چې زه به ویښه وم ما سره به خبرې کولې او که زه به ملاستم استجع تاسو پوهېږئ او دې کې حصر کوي حصر ذات الفضيشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل السحرة مثلا تحرم النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول أن الأنس لما كان من الكلام من تحرم ورسول ما تسلم قال فقد ما يقرأ الرجل 50 آية ورسول سورة من الليل ومن حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا شعبان يا رمزي عن أبي ولد عن سليمان رضي الله عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سوء امن سوء چې بداموت پرې د موضوع د کستل شو قلنا ما هم انتقال هم انت اقعد چې کېنه مو هم پرې د دوه غتل شو ما وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سيدنا دا چې تخفیف پکې راغلي دي چې کله مقتدیان ور سره راځي به خدي ماشومان ني او کله د بیان د جواز لپاره دا تفصیل پکې کړی ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج تهجد من الليل يجوز صلاه بالسواك وتصلي دشمن صبح ما دا مقصد پکې وینو بیا خیر په سفر کې به دا په باندې نوافل هر طرف ته جایز دي آیا دا ابتدا بالکل هر طرف ته جایز دي دوه کې صحیح نه درې مو څلور هم ثابت دي ورځ د جمعې ته عید ویلې شوی او عمر د يهودي سوي نه ورا یو دا رسمي عید چې انسان پکې خوشحالي کوي انسان پکې خوشحالي کوي دا متعارف عید د دوی او یو اطلاق د عید خو په ډیرو څیزونو شوی دی په جمعه اطلاق د عید شوی دی په عرفه اطلاق د عید شوی دی ادا چې د مسلمان د خوشاله په اعتبار د عبادت سره چې د عبادت زمانه پر لري دغه جردي مضاعف دی هغه متعارف عید نه دی پتا نشي په رواتب په نبی رسول الله باندې فرض وکړه نه رواتب د دې ولشتدار په فعال جزدري او قبله طرف ته بار بار کټ ګران دی
کور کې باغ یو کس موجود وي چارپای جنوب شمال دی نو به دا بل شان دی کوي ما چلو ورپسې